کې زیارت وکړو نو ما قران پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې تلاوت وکړ د قران تلاوت مې په خوب کې د پیغمبر علی السلام په وړاندې شروع وکړ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل قرات خود وکړو د قران تلاوت قرات دی وکړو لیکن د قران د پر جړه دي سکا د قران د پر دي جړه سکا اے علماء دا لیکري دي چې قران کله وای نو تاسو کوي توجه سره وای د دې په معنی کې غور او فکر کوي لکه قران کې راځي الله قسمونه خوري په باز زینو کې لکه اوس سورې 3 ده والتين والزيتون نو چې کله راشي آخر سورت کې الیس الله باحکم الحاکمین الله په خپل فرمایي آیا الله نه ده احکم الحاکمین آیا الله احکم الحاکمین نه ده په دغه ټیم کې مسلمان ته پکار دی چې دې کلا سکه تلاوت کوي نو دیزه ته ورسي نو دې دی وای بالا ولنا یا ربا وانا على ذلك من الشاهدين اے بالکل ته احکم الحاکمین او مون په خپل سترګو باندې سوکو د دې مشاهده او کوم گواهان یو په دې باندې چې ته بالکل بشک او بشبه احکم الحاکمین نو دا سه توجه سره اے سورہ قیامت کی راضی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى اے الله قادر نه دی په دې باندې چې ژوند کی مړو لرا د قیامت نه پد شکل به ټول خلق راوچتیږي الله په دې خبر ولې قادر نه دی الله په خپل چکم دی او سوال کوي نو دغه ټیم کې ته ورته او یا بالا بالکل ولې قادر نه دی بشک او بشبه قادر الله نن زما استا قران تلاوت نشتا ک تلاوت کو ځان ته خلاصو دا سیده کنه دا اے دا الله کلام ته په توجه باندې مونږ تاسو توجه ورک علی رضی الله عنه فرمایي اے د ټول نلوي فقih او دانشور او خيار سړی سوګ دے اے هغه کسته چې د قران ته توجه وي چې ټولو کې زیات سکی د قران پاک تلاوت او قران پاک کې سوچ او فکر کوي د ټول نلوي عالم او دانشور او خيار سره دغه او بیا فرمای چې یقینا په عبادت کې هیڅ خیر نشتا په هغه عبادت کې چې په کوم عبادت کې علم نوي کوم عبادت ته کې پاکي خیر نشتا چې تر سو پورې پاغي کې علم نوي مطلب دا چې کله ته مونږ کې نو تا ته پکار دي چې د منځ علم سنا سے ازده کې هغه یو عبادت گزارو ډیر عابدو منځونه به کول نو چرتا مخته منګه کورې تیرې نو ټک شو په چپل باندې اوالو مرش چې مرشو خپشو چې دا دې سو کو تا خو یو شی مړ کو دا خو دې خونه کو هغه ته جړل او اوچ کو نور ته اوچ کو به په غاړه کې تعویذ نه جوړ کو وای چول او دې سره به عبادتونه کول نو دې سره عبادت کیږي بیا نو علم ور سره نو عبادتونه به کول نو هر څه ځان ته ګډوډ نو علی رضی الله عنه فرمایي چې هغه عبادت کې خیر نشته چې پکم کې علم نوي نو سره د علمات یو عبادت کې د علماو نه تاسو کا چې د دې عبادت په خرابېدو او د دې عبادت په صحیح کولو ما پوي کا د دې واجبات د دې فرایض د دې سنت د دې آداب د علماو نه تاسو کا علی سے فرمائی اے پا علم کې خیر نشتا پا کم علم کې چې فقه نوی سوچ و فکر نوی پا کم علم کې سوچ و فکر نوی بیا فرمائی چې پا تلاوت کې هیڅ خیر نشتا چې پا کم تلاوت کې غور و فکر نوی سشے نوی غور و فکر نوی اے تد قرآن تلاوت کې ګور دا خیر مطلب دا دے چې ستا د عمل زندگی باندې جوړیږي قرآن تلاوت خو تکي په دې باندې ګوره اجر ملاويږي اجر نه محروم دا خیر مطلب دا
چې ته کله د قران تلاوت کې او په معنا او په فکر د دې فکر نه کې نو ډیر آیاتونه اوس راځي الله فرمایي الا لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو دی د الله لعنت وی خبردار په دروغجنو د الله لعنت وی اوس دغه آیات ته بار بار وی په قران پاک لیکن د لعنت ته باندې راځي او ته د دروغونو توبه نه وباسي سوچ خبره ده کړه تلاوت کې او دروغونو توبه نه وباسي نو دغه دروغ د لعنت دی وی لګیا نو دغه شان ته چې دا آیات وګورې او په معنا او فکر کې د دې په قران او د دې په معنا باندې سوچو کې چې ته وې چې هو د خلانت ما باندې وریږي نو فورن ته سوګې د دې دروغ او د ګنا نه توبه وباسي نو چې توبه دی وسته خیر جوړ شو کنه جوړ شو نو دی وجنه وای چې هغه تلاوت کې خیر نشتا چې کم تلاوت کې ته د دې په معنا باندې غور او فکر نکې اے الله ګیله کوي علماء لیکلي دي په تورات کې یو واقع ذکر شوی دا الله ګیله کړی دا د خپل بندګانو نه بیا احیا نومي یو کتاب دی پاغي کې دایره نقل کړی تورات نه چې حق تعالی فرمایي چې اے زما بندا ایتا ته شرم ناراضي ایتا ته شرم ناراضي چې تا ته یو مرګره یو خط درکې پلار کې چې دا ستاد پلان کې مرګري خط ته ستاد پلان کې مرګري خط ته ایته چې څنګه دا خط وګوره فورن هغه سفر بن کې زړه کې دی یو شوق پیدا شي او ته یو طرف ته ودرېږي چې ودرېږي دا خط کې را تسلی کړي نو بیا دا هغه خط په یو ټکی باندې غور او فکر کې خپ سوچ سمجھ سره یو حرف ګوره او ګوره چې دې کې سلی کړي اے په دغه ټیم کې ستا پزره باندې ستيري دغه خد د یو مرګري هیڅ افسوس زکه پتا دی چې ما قران کې درته هر څه واضح کړی دي او ډیر احکامات می درته بار بار په تکرار سره بیان کړی دي هیڅ ای زما بندا ستاد د دوست نه هم ز کم تریم چې ته دغه خط ته توجه کې او زما قران ته ستا توجه نشتا نن ګره اعلان شي ابراهيم کاکا اعلانو کې چې درس بکیږي تختو تی کنه تختو رښتیا وای الله ګیله دا ګوري چې دا یو دوست خط ته څومره په توجه سره ګوري یا درته سیب خط راشي یا سیب خط را لګره دي الله پشپ کله یو ته وروړي کله بل ته یره جی سیب را ته خط لیکره ز په خط نه پويګم شوه پوي میکا اغه الله چې د احکم الحاکمین ذات ته اغه الله چې ماوتا ته دوسترګي را کړی دی اغه الله چې ماوتا ته خسته بدن را کړی دی اغه الله چې ماوتا ساتي رزق را کوي اغه الله چې ما او تا ته لوی نعمت د اوبو را کړی دی اغه الله چې زما اوستا کور جوړ کړی دی اغه الله چې ماوتا ته بچی را کړی دی اغه الله چې شپه ورځ زما د رزق بندوبست کوي زما ودستا اغه الله د قران چې کله اعلان کیږي چې د قران درس بکیږي ماوتا انت نه سکو تینا تختو کنه تختو اکل کلا الله دې بس رحم وکړي زموږ په حال باندې نو دی وجنه الله رب العزت ګیله کوي بل قران دې پاک تلاوت کو نو په سوچ سره کو اوس الله قسم خورلې په قران پاک کې والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين پدې کې الله قسم خورلې په مکه معظمه باندې نو یوزل عمر سے چې مکه معظمه تراغو نو دلته تلاوت کولو نو په مکه معظمه کې نو تلاوت شو د آیات ویلو سورې 3 شروع کو نو د آیات ته چورست وهذا البلد الامين نو دغه څو ځلې ویلو او ور سره یو عجیب شانته وی تلاوت وګد بیکو لکه سړی سوي چې یو خاص خبره ده ادا سے فکر او سوچ پکړه کله کله تاسو بل دی ودا بیت الله شریف کې چا حج کړي وي نو امام سدیس سے ماتنا داسې اوریدلی دي همدا سه ویډیو کې یا چې کم د تلاوت کله کوي نو سوره قریش کله وای رب هذا البيت تشراشن اکثر رب هذا البيت بیا وای رب هذا البيت تاسې په ودرېږي ولی
چې توجه دې قران طرف ته وي. نو قران تلاوت به څنګه کو؟ توجه سره به کو، ته نزان با نخلاصو. کوشش دا کو. امام زهری صاحب رحمت الله یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی. فرمایي چې کله تاسو تلاوت کوئ نو مسواک خامخا استعمالوي، ځکه چې کله تاسو تلاوت کوئ نو د تلاوت په وخت کې یو فرشته راځي اګیر چاپیره تاویږي د تلاوت کوونکي نه. چې کله د مسواک والی وي نو دا فرشته راشي او دا خپل خلا د دې انسان د تلاوت کوونکي په ژبه باندې او په خله باندې کېږي، په شونډو باندې، او چې کوم تلاوت دی کوي یا فرشتي ته منتقل کیږي هغه تلاوت. او چې کله یو انسان مسواک نه واله او د قرآن تلاوت کې دا فرشته تنه تاویږي را تاویږي تل نه بوی خيږي خلې نه، نو بیا ورته دا فرشته تاویږي خو ورته نږدې کیږي نه. نو دی وجنا وای چې تاسو کله تلاوت کوئ نو مسواک استعمالوي. بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن تلاوت کله مونږ تاسو کوو نو او د سموي بغیر او د قرآن تلاوت نکو، خصوصا کو عمدہ سے بغیر قرآن دی نه راخسته او تب او د تلاوت کې دا جایز دی، خو خلاف اولاد خبره نه قرآن کراخلی نو په او د سره براخلی بغیر او د قرآن ته بغوته نه لګي، ځکه چې قرآن الله په سوره واقع کې فرمایي لا یمسه الا المطهرون، قرآن ته دې سو غوته نه لګي تر سو پورې چې مکمل پاکي نه وي حاصله کړي. مکمل پاکي یعنی او دس کې به وي خامخا. بل قرآن پاک تلاوت دا آداب دادي چې کله یو سړی قرآن تلاوت کوي پاس ټیم سړی ته خوب ورغلی وي نو دا خله داسې کې دا خله اسورته اونګي غونتی ورشي، نو دې ټیم کې دغه د قرآن بے ادبی دا شیزونه با بس خوب درغلی د قرآن پاک تلاوت بند کا او کې خوب وکا خبره پويږي نو خوب بیا کول پکار دي. زمون بزرگان چې کم دی هغه بقله قرآن پاک تلاوت کولو نو هغه بس شپه په یو آیات باندې به کله کله چې کم د شپه ته راکا. امام بلکې حضرت تمیم دار رضی الله عنه یوزل تلاوت کولو د شپې نو یو مقام ته ورسېدو ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فرمای د دې آیات مطلب دا دی تمیم دار رضی الله عنه چې کله تلاوت کې د آیات ته ورسېدو نو دې ټیم کې پژاړه شو او ټول شپې په دې آیات باندې پژاړه کې تیرا. او دې آیات معنی دا ده دا کم خلق بد کارونه کوي او د دې خلکو دا خیال وي چې دی به د هغه خلکو برابر شي کم خلق چې نیک عملونه کوي، چې کم خلق نیک عملونه کوي دی خلکو ودی برابر شي او د دې مرګ او ژوند به د نیکو خلکو په شان شي چې کم خلق بد عملونه کوي. دا ډیره بده فیصله ده چې دی دغه فیصله کوي، دا سوچونه چې کم دی کوي. مطلب دا یو سړی د عالم او حافظ دی او د خواره او تکلیفونه برداشت کړی دي او د دین د پر خدمتونه کړی دي، بل طرف یو دنیادار کسته واغه دا وای چې زه د عالم حافظ سره برابر شم، دا سوچ دي څوک نه کوي. یو طرف ته یو ګناګار دی او دغه ګناګار دا سوچ کوي چې یاره دا نیک سړی سره زه د قیامت پر ورځ برابر شم، دا سوچ دي نه کوي. زما ژوند به د نیک پشان شي، زما مرګ به د نیک پشان شي، دا غلطي فیصله دي. نو تمیم دار رضی الله عنه په دې آیات باندې ټول شپه بجاړل. یوزل آیات چې کله نازل شو فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. تاسو خلکو تاسو د دې کلام په باره کې د دې قرآن په باره کې تعجب کوئ او تاسو خنداګانې کوئ او کله او ژړاګانې نه کوئ، تاسو خنداګانې کوئ ژړاګانې نه کوئ. نو اصحاب الصفه د اسلام رومبنه مدرسه ده چې کله د آیات نازل شو نو اصحاب الصفه کې څومره طلبه کرام التناس ته ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دیم په دې کې ناس نو ټول صحابه چې کوم د اصحاب الصفه ټول صحابه جړل په دې آیات باندې جړاګانې وي او جړاګانې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه وی فرمایل تاسو ولې جاړئ؟ ماته د خپل جړه وجو خې نو هغه ورته وی چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات د وجنه چې کم دی جاړ. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مر سره پجړاش، هغه مر سره پجړاش
نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د الله د یری د وجنا او جړې دو اته به جهنم ته نه داخليږي الله به جهنم نه ساتي او چې څوک د الله نافرمانی مسلسل اصرار په دی باندې کې د الله په نافرمانی باندې دې به جنت ته نه داخليږي یک تاسو خلق د ګناهونو نه توبه ونويستا نو الله رب العزت په داسې خلق په دنیا کې پیدا کی چاغي به ګناهونه کوي او د ګناهونو به توبه وباسي او د ګنا نه د توبې په وجه باندې الله رب العزت د دې سو کې بخنه وکي نو کوشش دا کوي چې قران کلوای نو ژاړي عائشه بیبي بارکه داغه یو ورارو قاسم رحمت الله علیه قاسم رحمت الله علیه فرمای اجازه د عائشه بیبي مور بیبي ملاقات تراغم چې کاته مې هغه په مانزه ولاړه ده او دغه یو آیات وای فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم د دې معنی دا چې الله رب العزت په مونږ باندې ډیر لوی احسان وکړو او مونږ د جهنم نه بچو ایزه ای ولاړم تنه لاړم دا وراری وای چې زه تنه لاړم ایس ډیر وخت پس بیا راغم ای کته مې چې مور بیبي هم دغه آیات وای او ژاړي فمن الله علينا الله په مونږ باندې ډیر لوی احسان وکړو او وقانا عذاب او مونږ د جهنم نه بچو دسنه بچو د جهنم نه بچو اے دا الله ډیر غټ احسان دی چې الله مونږ د جهنم نه بچ الله به ان شاء الله بچ کی الله نم ډیر امید دا آیات ویلو بار بار به ویل او ولاړ او پجاړه و نن زمو استاد زمو استاد کیفیت جوړیږي مونږ په دا کیفیت ته چې تبلیغ ولا مرګ اعلان وکي چې د الله او د رسول خبره وکيږي هغه نر دی چې په تختی دا سیده کنه دا دا چا خبره وکيږي د الله او د الله رسول خبره وکيږي او چرته منډه پزول بزواسه اوسګار خلک زده دي محله ډیر خلک اوسګار زوینم یا بدلته پټی کې ناشتي یا به دکان کې ناشتي یا به وسو بچو سره ناشتي و د خدای دې تا باندې رحم الک کې ناس 14 کې نه کوي ول شل منټه کې ناشته جمعات ستباکی کې نه او دا تخت ومنډبو یا الله توبه نو قران ته توجه زما عزتونو مونږ تاسو پیدا کو د قران سره چې کوم دی مینه پیدا کو نو دې طرفه توجه کو کنه وکړو کوشش وکړو زما عزتمندو یو سپاره تلاوت د پابندې سره یو نشي کولای نیمه خو کوا کم اس کم کا خو خسته आवाज سره قسم دې کړه دې خوند مو وکړو بیا ورته بیا وای چې شپه ورځ پدې کې لګیا شپه ورځ پدې کې لګیا ان شاء الله نور واقعات بتا آئنده جمعه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله زموږ واړه او لوی ټول ګناهونه معاف کړي یا الله موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي یا الله دنیا او آخرت هم خیسته کړي یا الله دا کومه وباګان دي یا الله دا ټول ختم کړي پروردگار عالم د دې وبانه زموږ ټول حفاظت نصیب کړي یا الله د دې وبانه یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي یا الله کاروبارونو کې برکتونه پیدا کړي یا الله د ظالمانو د ظلم نم اوساته د حاسدینو د حسد نم اوساته د بغضګرو د بغض نم اوساته خدای پاک د بیماری نم اوساته مور پلار باندې یا الله رحم او کرم وکړي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الله زموږ استاد ټولو د چا مور پلار ژوند دی خدای پاک عمرونو کې برکتونه ورته پیدا کړي د بیماری نه اوساته یا الله خسته ژوند ورته نصیب کړي خدای چا مور پلار وفات شوی دی د دې حاضر مجلس کې خدای پاک دغه قبرونه د نور نه ډک څومره نور مسلمانان مردگان د اسلام د دنیا نه تر د خدای پاک ټولو بخنه او مغفرت وکړي خدای پاک ګناهونه هم ډیر زیات کو یا الله څو الله سم سده مسلمانان یو چې هر طرف ته ګورو ګناه او ګناه ده یا الله ته مونږ معاف کړي یا الله ته مونږ معاف کړي یا الله مونږ په صدق دل سره توبه وباس یا الله مونږ معاف کړي یا الله مونږ معاف کړي یا الله اخري خاتمه هم خراب مکړي یا الله اخري خاتمه هم د ایمان سره کړي یا الله اخرت هم خراب مکړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره خوشاله دي ټول نصیب کړي
د دنیا او د آخرت څومره پریشانې دي، مصائب دي، تکلیفونه دي، امتحانات دي، د دې ټولو نه زموږ حفاظت نصیب کړي او په آسان حساب کتاب سره موږ ټول جنت ته داخل کړي، د حرام مال نه وساتي. یا الله موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي، مسلمانانو باندې تکلیف لري کې، کافرانو ته یا الله هدایت وکړي، مسلمانان په بهترین هدایت باندې روان کړي. یا الله موږ ټول د جهنم نه بچ کړي او اخر وخت د عظیمه کلمه په ژبه او زړه سره شروع کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا یو اعلان اوري نن ان شاء الله زموږ د مدرسې افتتاح کیږي د ماشومانو د علم د سبقونو. نو مولانا عتیق صاحب برازي د ماښام نه پس به د هغې بیان وي. نو هر مرګری نن خپل کارونه مخکې وروستو کوي او نن حاضرې وکړي ان شاء الله. صحیح د بیان دی او ډېر ښایسته بیان به وي ان شاء الله. د دې درس قرآن په باره کې هم څه خبره کېږي، د علم افتتاح په باره کې هم څه خبره کېږي. نو علم که کوئ او که نه کوئ نو اجر او ثوابونه به تاسو ټول ته میلاوي. دا کم بېروزګاره بلکې بېروزګاره نه بلکې روزګاریان خلک دي، مثال 4 بجو پورې دی فارغ وي نو دیم علم کې داخلي اخیستی شي چې تعلیم یافته وي، او نور داسې کم فارغه هلکان وي نو 5 بجو نه به سبق شروع کېږي تر ماسخوتن لمونځه پورې. نو کوشش وکړئ دونه تکلیف نه دی، نو خپل سبقونو کې ځان شامل کړئ ان شاء الله او داخلي وکړئ. صحیح ده که نه؟ ان شاء الله الله دې عمل کو توفیق